عبادات او دعاګانې کړي، د دین خدمت یې کړی. اول حصه د ژوند په طلب د علم کې وه، او اخره حصه د ژوند په نشر او اشاعت او عمل د علم کې وه. الهه چې دا څومره څه کړي دي د خپل خدای په خاطر او د خپل محبوب کریم صلی الله علیه وسلم د دې شان په خاطر د خدای د قبول او منظور کا، او د دې لپاره چې خدای د موږ خپل سهول او ستاسو رضا په خاطر راغلي او الهه موږ راځل او زموږ د ټول د دعاګانې او الهه دې زموږ د ژوند د لیکې د دې په خاطر د دې مبارک قبول او منظور وکړي. الهه دې موږ پروردګار د دې سفر ورته خپل فضل عظیم باندې آسان وګرځولې کا. الهه دې موږ د قبر د جنت د باغچو بهترین باغچو وګرځولې کا. دعا ورته وکړي یا الله د دې مبارک داسترګي خدای کریم په خپل دیدار باندې یې وګرځولې کا. الهه دې موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم جوار او شفاعت ورته ورنصیب وګرځولې کا. د آخرت تمامي خوشالۍ ورته خدای ورکا، آخرت په خوشالو باندې خدای مور کا. الهه دې موږ خاص الخواص عبادت څومره اعلی درجات او مقامات دي په خپل فضل عظیم او وسیله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورنصیب وګرځولې کا. الهه دې موږ مقربین د شروع کې شمار او حساب او خدای دې په ډېر کې ځان درود ورلې کا. الهه دې موږ تاسو سوال کوو چې څنګه لري وفات نه چند ساعت وړاندې د مبشرات شروع شو. الهه دې موږ د وزیر شروع شو. الهه ستاسو فضل او رحمت سره خدای دې وزیر کې ورته نور مزید او اضافي وکړلې کا. الهه دې موږ مزید د خپل قرب او اعلی درجات او ترقیات او مقامات نصیب وګرځولې کا. او یا الله دې څومره کمالات دي، څومره برکات دي، څومره فیوزات دي، خصوصا د دې ولی اولاد او بچو باندې خدای کې کولای کا. د دې څومره مریدین، محبین، مستشرقین او شاګردان دي کله په واسطه سره د کې یو واسطي دی الهه راغي باندې مدي برکات کې کولای کا. او الهه دې څومره